السلام علیکم. نن د تاریخي شخصیاتو په سلسله کې چې کوم ویډیو مونږ شروع کړی دي په هغې کې درته د یو تاریخي کتاب ذکر کوم او هغه درته ولې کوم هغه به تاسو ته وروسته پته ولګي چې تاسو دا ویډیو ټوله وګورئ او بیا به فخر محسوس کوئ چې تاسو د یو څومره عظیم مذهب منونکي او زمونږ رسول د خدای څومره لوی لیډر و. دا کتاب دی په امریکا کې په 1978 کې یو ماهر فلکیات او ماهر یو ډیر غټ مورخ ډاکټر مایکل ایچ هارت. ډاکټر مایکل ایچ هارت په خپل عیسائی دی او په 1978 کې یو کتاب لیکلی او دا کتاب نوم دی د دنیا سل متاثر کن شخصیات. هغه شخصیات چې چا په دنیا باندې یو اثر ساتلی دی، ځکه چې داسې پای کې هر شعبه زندگی نه خلق دی. پای کې ساینسدانان شته، پای کې ادیب شته، هغې کې فلسفیان شته، هغې کې پیغمبران شته او یو لیست جوړ کړی دی او هغې له هغې یو فارموله یو طریقه کار طی کړی. دا د کتاب په اوله کې هغه لیکلي دي چې ما د دې خلکو درجه بندي څنګه کړې. دا مې منتخب دا سل د دنیا بهترین شخصیات منتخب څنګه کړه او د دې درجه بندي مې په څه طریقې کار کړی. طریقې کار بیسیک فارموله دا ده چې کم کس د منتخب کړی دی چې د دنیا په سلو بااثرترین شخصیاتو کې شامل دی، نو د ده د وجې په معاشره څه تبدیلي راله، د نه څومره خلک متاثره شو، د ساینسدانو داسې ایجاد وکړو د دنیا خلکو ته څه فایده ترې ورسوله، د فلسفیو د تعلیماتو څه فایده ورکړه. نو دی ولې یو طریقې کار بیسیک کړی و چې د ده نه څومره ډېر خلک متاثره شو یا د ده تعلیماتو زیر اثر راله او دنیا کې بدلاو راوستو. دا ډېر اهم طریقې کار او تاسو به خوشحاله شئ چې د دنیا په سلو با اثر ترین شخصیاتو کې په خپل عیسائی دی اولنی نمبر هغه زمونږ رسول الله له ورکړی، محمد صلی الله علیه و آله وسلم له ورکړی او دی ول په دې وجه ورکړی چې هغه په ډیر لږه موده کې ډیره لوی دنیا کې خلک متاثره کړو. په دویم نمبر آیزک نیوټن له ورکړی. نیوټن یو ساینسدانو چې د هغه ایجادات هم ډېر لوی تبدیلي په دنیا کې او په دریم نمبر حضرت عیسی علیه السلام له ورکړی دی او په دې کې د معذرت په دې کې 15 نمبر چې کوم دی د حضرت موسی علیه السلام دی. خو په دې په منځ کې فلسفیان دي، ادیبان دي، شاعران دي، ساینسدانان دي، خو اولنی نمبر چاته ملاو شوی؟ زمونږ رسول الله ته ملاو شوی. نو زمونږ فخر دی الحمدلله چې مونږ مسلمانان یو او بیا د رسول د خدای امتیان یو. امید لرم ستاسو به د دنیا د سلو بااثرو شخصیاتو کتاب چې کم دی چا چې ډاکټر مایکل ایچ هارت لیکلی په 1978 کې د هغه د کیسه به مو خوښه شوي. که مو خوښه شوه نو کمنټ لازمن کوئ چې ما ته پته ولګي چې ستاسو دا ویډیو څومره خوښه شوه او دویم کار دا کوئ چې دوستانو سره شیر کوئ چې میکسیمم خلکو ته پته لګي چې زمونږ د دې ویډیو مقصد څه دی او خلک ترې خبر شي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.